ګرانو کتونکو سلامونه کوم. دا مخال بیرسټر عمر بختیار خان عمرزی سره موجود یم. کومه حکومت چې فیصله کړې ده چې افغان مهاجرین دي د دغه ملک نه وځي. بل ګرانو کتونکو خو تاسو وګورئ په بنو کومه اټیک وشو یا په اسلام آباد کې کومه 24 25 26 واقعه مخې ته راغله یا داسې 9 مایي راغله، خو چې کومه واقعه کېږي نو هغې کې افغانیان ککړ راځي. د دوی زموږ د دې ملک سره یا د دې بدامنۍ سره د دې حالاتو سره څه کار دی؟ د افغانستان په حالاتو باندې بیرسټر عمر بختیار خان ډېر جوړ نظر ساتي، بلکې په خپل ملک پاکستان باندې او د دې په دفاعي ادارو باندې. نو د دوی ډېره زیاته مننه کوو چې وخت یې راکړه. بیرسټر صاحب ډېره زیاته مننه. حکومت چې کومه فیصله کړې ده چې افغان مهاجرین دي وځي، دې ته تاسو په کوم نظر ګورئ او څه به وایئ؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وبارک وسلم. الف خان وروره لاول خو ستا ډېره مننه چې تا موږ له وخت راکړو او د دې ستا د دې شیشې په نیغه موږ خپل خیالات اظهار وکړو به حیثیت افغاني پاکستاني. زه په قام باندې افغان یم او په نیشنلټي باندې سند باندې زه پاکستاني یم او موږ هماغه خلک یو چې کوم د افغانستان نه په توره باندې راغلي او دلته هم چې دی هندوانو له شکست ورکړی دی او دلته کې دا کوم موجوده پاکستان چې دی دا څومره چې دی نو دې بنیاد مونږ ایښودی دی. او که احمدشاه بابا یو که محمود غزنوي دی او که دا شانتي محمدزي دی او که یوسفزي دی او پوره یو سلسله ده. نو دا لږ تاریخ مې راته په دې درکړو چې دا موجوده پاکستان چې کوم دی نو دا هم زمونږ د مشرانو مرحوم ملت دی. دې کې چې دی بیا د دې ځای خلک د دې ځای سیمې هغه څه مسلمانان شو، خو مونږ پښتون چې دلته راتو نو دې به حیثیت د مسلمان دلته راننوتی دی، دې مخکې نه مسلمان. نو کله چې دی مسلمان شو نو د فارسی یو مقوله به راته ووایم چې په مسلمانۍ کې وی هر ملک ما است که ملک خدا است. وی هغه وطن زما وطن دی چې کوم زما د خدای وطن دی. نو دا مسلمان اکو پنجابی دی، کو پختون دی، کو سندھی دی، کو بلوچی دی، کو عربی دی. نبی پاک صلی الله علیه و آله و بارک وسلم په اخیره خطبه کې دا مسله یو ځل او همیشه لپاره ختمه کړه چې تور ته په سپین، سپین ته په تور، عربي ته په اجمي، اجمي ته په عربي. اس فضیلت فوقیت نه دی حاصل. فوقیت په یو شي حاصل دی، هغه د تقوا پرهیزګاري. اوس یو سړی دی افغاني دی زما ورور دی، یو سړی دی د هندوستان مهاجر دی زما ورور دی، یو سړی دی د پنجاب نه راغلی دی پنجابي مهاجر دی زما ورور دی، سندھی مهاجر دی زما ورور دی، بلوچي مهاجر دی د ایران نه یا افغانستان نه راغلی زما ورور دی. خو دې کې به موږ دا نه ګورو چې یاره د افغانستان نه راغلی یا د ایران نه راغلی یا د هندوستان نه راغلی دی یا چې د بنګال نه راغلی دی نو دې مهاجر دی، نو لحاظه د اړو انسانیت دکې نشته. دې کې به مونږ ګورو خوښه او ناخوښه به کوو. څه ته چې انګریزی کې پک اینډ چوز چې کوم خلک مونږ سره د قام سره د سیمې سره د وطن سره پاکستان سره په روغه راستۍ باندې په ایماندارۍ باندې د دې په سوکالۍ کې حصه اخلي، غداري نه کوي، دوکه نه کوي، پوه شوې، د دې د دارالامن په جوړولو کې خپله حصه اچوي، دارالحرب دې نه جوړوي، زما ورور دی. هغه سره نیشنلټي شته نو زه دا نشم ویلی چې دا پنجابی او دا پښتون دی او دا سندھی دی پاکستاني دی. نیشنلټي ورسره نشته، هغې دپاره ریزیډنس کارډ دی نو هغه به ځي. په دې باندې خفګان نه دی پکار، ځکه چې دا موجوده کوم نظام دی دا د یهودو او د نصاراو نظام دی. کله چې خلافت عثمانیه ختم شو، د عثمان خان حکومت ختم شو، نو هغې نه پس دا نیو ورلډ آرډر راغی او دا کیپیټالیزم دا کوم چې ستوي سرمایه‌دارانه نظام دا راغی، هغې دا وکړل چې هر ملک یو بیل قام وګرځو، پاسپورټ پکې راغی، نیشنلټي پکې راغله. نو افغاني کو د پاکستان نیشنل نه دی، پوه شوې، باشنده نه دی، نو دی به ځي افغانستان، خو په عزت په احترام. د دې خلکو بې عزتي نه ده کول پکار، دی نه تلل غواړي. نو که پاکستان په قانون کې د دې لپاره څه لارې وي نو ډېره ښه ده، او که نه دی بس د پاکستان خلاف بس سرګرمیانو کې د خپل کردار ادا کوي، د پاکستان قام ته نقصان رسي، د پاکستان املاک ته نقصان رسي، د پاکستان فوج ته نقصان رسي، د پاکستان اکانومي ته معیشت ته نقصان رسي، نو دله پکار داري چې ډبل سزا ورکړي شي. څه
ډبل. ځکه چې دی خو د سره خو ما ښېګړه وکړه، دی خو ما دله ما پناه ورکړه، پناهګزین دی، دی زما وطندار نه دی. لکه زه اوس افغانستان ته لاړ شم نو ټیک ته زه په قام باندې افغان یم، خو زه د افغانستان پاسپورټ نه لرم، هلته به زه پناهګزین یم. په خبره ورسې سره د دې چې اوس هم زمونږ هلته جایداد شته. په خبر داسې ډېر پښتانه چې د هغه لر او بر دواړو کې دغه شته. پوه شوې؟ باچا خان یې غټ مثال دی. خو د دې دا مطلب نه، مسله چې کله د امن و امان د بېګار راشي، خدای دې کي چې هغه ته د کافر بس مه کوې. په خبره ورسې قانون به د هغه منې، تر هغې پورې به یې منې چې سرسو پورې تا د اسلام نه منې کوي. نو که دلته یو سړی و چې زه شریعت راولم، دروغ وایي. ځکه چې په پاکستان واحد ملک دی چې په بانک پکې پابندي نشته، په مونځ او اودس پکې نشته، په روژه پکې نشته، په زکات پکې نشته، په ورکړه راکړه پکې نشته. یعنې واده مونږ اسلامي طریقې باندې کوو. شرابو باندې پابندي ده، په جوارۍ پابندي ده. د پاکستان قانون، د پاکستان سیستم مکمل اسلامي دی. کمزورۍ دي بالکل دي، نو کمزورۍ څه د نن نه خوني، دا خو د یزید د ټایم نه دي. برسټر صاحب اوس چې کومه فیصله حکومت وکړه، افغانیان دي اوزي، بټ ډېر مېلمستیا یې وشوله، ډېر څه یې ورله ورکړل، چې کوم واقعات کېږي نو دغه پکې ککړ هم روځي. الف خان وروره یو خو زه په دې پوه نه شوم په کوم قانون باندې دوی ځان ته سیرې اچوي، په کوم قانون دوی سوال کوي، په کوم قانون دوی مینت کوي. دی خو نوکر دی، خو هغه یو چپړاسي دی او که یو جج دی او که یو افسر دی او که یو آی جي دی او که یو چیف اف آرمی، دا ټول تنخوادار نوکران دي. دا د قام په وینو زپو باندې پایي. دوی ته چې د امارات د عزت دا د دې دپاره دی چې هر یو سړي ته خپله ډیوټي ورکړی. مثال په طور یو ډاکټر دی په هسپتال کې سرکاري کې، د ده دا ډیوټي ده چې دی به د دغه هسپتال کې څومره خلک راځي عوام، دی به د هغې نوکري کوي. څه به کوي؟ نوکري به کوي. دغه شانتې فوج به د ستا د دفاع نوکري کوي، جج به ستا د عدالت نوکري کوي. دغه شانتې هره طبقه، پټواري به ستا د کاغذات، ACDC به ستا د ملاوټ او ردې. مصیبت د بده مرګه دا دی چې نوکر دلته کې مالک شوی دی، دی وی ودیځي نه، ده چې دا وکتل دی ما څوکیدار ګرځولی چې دا زما د ملک او قام دپاره نقصان دی، نو دی به سوال نه کوي چې ودیځي، دی به اډر کوي چې وباسل. ځکه چې د بم لګولی دی، د زما معیشت تباه کړی دی، د زما قام تباه کړی دی، زما ملک تباه کړی، ځکه مې وباسو. لکه مثال په طور ستا د تنه پیدایي ستا خپل زوی وي، ستا کور ته نقصان رسوي، پوه شوې؟ نو څه کوې ته؟ کور کې یې پرېږدې؟ اخبار نویسې ته ګورې به اکثر د آکنامې ورته راشي. موږ یې وکیلان یې کوو، آکنامې راشي. آکنامه کې څه وي؟ وایي د پلانکي د زوی سره زما اړو څه کار نشته، دی زما نن نه پس اړو زوی دی نه. اخبار کې باقاعده بیان راشي. د آکنامې ولې راځي؟ ځکه چې هغه زوی د هغې پلار د کور قانون نه مني. هغه زوی چې دی نور ورونو له خویندو له نقصان ورکوي، د هغې کور له نقصان ورکوي. نو پاکستان فوج دی او که عدلیه ده او که نورې محکمې که سیاسیان دي، دا سیاسیان هم ستا تنخوادار نوکران دي. کوم سړي چې یو ځلم اسمبلۍ ته تللی دی، که ناظم په حیثیت کې یو که د کانسلر په حیثیت کې یو که د MPA منیب او که دی زما تنخوادار نوکر دی. چا نوکري 15 کاله وکړه او چا 10 کاله وکړه، چا ټول عمر وکړه، ټول عمر یې څوک هم نه کوي، خو دغه 40 کاله زیات نه زیات کوي، خو دا تنخوادار نوکر دی. نو په دوی باندې څو پورې چې کوم ټایم کې دوی تنخواه اخلي، دې قام ته، دې ملک ته، دې سیمې ته، د دې مال ته، د دې اسبابو ته، د دې جایداد ته څه نقصان وشو، نو نن هم دی زما مجرم دی. ټیک ته زه بېوسه یم، تپوس نشم کولی، خو په ورځ د قیامت پر دې ټولو ګریوان یو زما د قام لاس وي، تپوس به دې کېږي. دا په دې باندې نه چې دلته کې ورشه AC دفتر ته ورشه، ته یې جوړې بنګله ده. دومره قسم درته خورم داسې کورونونه افسران راشي چې خپل د خټې کور وي او چې بیا ځي بیا یې محل جوړ کړي. مسله دا ده لکه تاسو وی دي کې جعلي شناختي کارت جوړ شوی، نو ما تا خو نه دي جوړې کړې که نه. دا فوج وده، دا MI وده وه، دا ISI وده وه، دا FBI وده وه، دا چېرې دا دغه والا څه ورته دا 650 دا کرمینل والا او کرایم والا دا محکمې وده وې، دا نادره په خپل وده وه. اخر دوی له خو به دا شناختي کارت چا جوړ کړي که نه، او ما نه دي جوړ کړی، نه تا جوړ کړی، دا چا جوړ کړی؟ دا دغه تنخوادار نوکر جوړ کړی.
زه به بیا خپل سوال ته راشم چې حکومت وایي چې افغانیان د دې مل نه وځي. نه که نه صاحب زه به بیا دغه سوال کوم چې ده په حکومت په لکه وباسي که نه، خو په دې ملک هسې دې ویستو ته لکه د دوی بس دې دلته کې 50 کاله وشو 80 کاله وشو که نه. زما خوښه ده. ګوره زه درته سوایم صاحب شرع ته به راشو. شرع کې چې دی ستا 3 طریقې دي دا میلمه چې دی 3 ورځې وي. څه وي؟ 3 ورځې. خبره ته ورسېدلې. د دې نه پس که ته میلمه ته وایې چې ته ځه نو ته ورته ویلی شي میلمه ستا څه 3 ورځې پس به ته دې ځان سره په کار بیګار لګې. د دوی شرپه ساعتونه وینئ؟ د دې شرپه ساعتونه یوازې د دوی نه دي، د ټولو دي. یو طرف ته به نه ځې که نه. ګوره زه بیا خفه کېږم که نه، ځکه زه پښتون یم، زه افغان یم. د کراچۍ کې شرپه ساعت نشته، هغه خو دا مهاجر نه کوي که نه، هغه د هندوستان مهاجر کوي که نه. په پنجاب کې شرپه ساعت نشته. دا نومي واقعیت صرف پښتنو کړی ده. دې کې پنجابي نو دا چې کوم ګیرو دا پنجابیان نو دا فواد چودري عمرغټ دهشتګرد شته. ګوره زمونږ په قانون کې وایي صرف هغه نه چې چا کوتک راغشتی دی، چې چا دې کوتک راغشتو ته مجبوره کړی هم پکې شامل. بشرا بیبي راغلې وه، پښتانه جهادیان دي که نه، هغوی له غیرت یې پکې واچو. دا ټولو پنجابي یو هغه مرکزي سیکرټري جنرال و اکرام راجا دی، خو څه دی په موټر کې ګرځېده ځان له سیلفي ایستې په هغه ورځ باندې په کومه ورځ چې 9 مای کېږي یا په کومه ورځ چې 24-25 ټول پښتانه تلي وو، بل څوک نه. زه درته صاحب دا خبره کوم د افغانانو مسله چې کومه ده د بم یاره دوی راتګ د سند سینې واخله. سند سینه مخکې څه چلو دا نه چې بنګلادیش بل شو هم افغاني مهاجرینو کړو. دا غلطه خبره. ته د یو کس د غلطۍ دپاره غونډ قام نشي تباه کولی، یو غونډ قام نشي تباه کولی چې څنګه ته پښتانه ټول جذباتیان دي یا خر دي یا ناپوهه دي یا پښتانه ټول دهشتګرد دي یا چې حیثیت د پښتون. زه نن هم چې اسلام آباد ته ځم نو یېرېږم چې یاره څوک بېطالع شي وانخلي. زه نن هم چېرې پکې دا کوم نو دا مطلب نه دی. مې اعتماد ځای نه دی پرېښی نو ولې به ولې به اعتماد زه په ځان باندې اعتماد څنګه ورګه ګورمنټ چې کله ما ته کراچۍ میلو شوه نو دا دارالخلافه وه. ټیک شو څو پورې چې بوټو او مهاجر نو راغلې. کراچۍ کې غونډ د دنیا کې 2 نمبر ترقي یافته ښاریه وه. ستا غونډ ملک یې چلو، ستا بینکونه ستا دغه چین له تا امداد ورکو، جرمني له تا امداد ورکو، جاپان له تا امداد ورکو، فرانس له تا امداد ورکو، کوریا له تا امداد ورکو. خو چې کله دا راغلل بوټو راغی او بوټو سره چې دا مهاجر راغی. برسر صاحب ما په دې فکر چې افغانیان په دې ملک کې پاتې شي که نه لاړ شي. افغانیان چې کوم سره دغه نشته نیشنلټي هغوی دې ولېږلی شي. پوه شوې؟ یا دې ولا کو انساني مسلمانۍ د ورورولۍ همدردي کوي نو یو مخصوص ځای دې وله ورکړي چې څنګه وله په ایران کې ورکړی دی چې پخوا کو ستا خیال جلوزو کمپ نوم به دې اورېدلی وي، کمپونه دې وله جوړ کړي هغې کړي. دا مادر پدرا ازادي دا په یو ملک کې نشته تر څو پورې چې دې ستا په قانون باندې نه چلی. نمبر 2 کومو کسانو له چې دوی شناختي کارډ ورکړي دي په خبره ته ورسېدلې نو دې کې دې صرف او صرف افغاني نه راټینګوي، دې کې دې هغه افسر هم راټینګي چې چا په ذریعه باندې دا شوي دي، دا کې هغه ټول راټینګي. ځکه وی چیریټي سټارټس اټ هوم، وی سخا د خپله جیبه سټارټ کېږي شروع کېږي. نو ته به لاول څه ورکې نو هله به سخا کېږي. دا نه چې تېره خلکو نه راغونډی وایي زه سخا کوم. اوس ووره نو چې تر څو پورې تا خپل کور نیسم کړی، خپل کور کې تا ته چې دا کوم معلوم دي چې د چا د دستخط لاندې د چا دفتر لاندې د چا په وینا باندې چا ورسره ملاقات کړی دی په افغانستان کې، چا ورسره په جلوزو کمپ کې ملاقات کړی، چا ورسره په پنډۍ کې ملاقات کړی، چا ورسره په کراچۍ کړی، دا ټول به بیا راټینګي. او داسې نه کېږي چې وایي زورو روغی په لوړه خیږي او ته چېرې اوبه چېرې په کمزوري ځای ورځي ته یو څه دلته کې راټینګې. مثال په طور دا خبره ونه په ځای ولاړي، جوړه په ځای ولاړي، شاخونه په ځای وي او چېرې پاڼې ماڼې ته ګلونه مونې ته لرې کړي چېره زه نو ټیک ته پاڼې به ترې لرې کړي ګلونه به بلکې الله به د هغې نه ښایسته راوکړي. صحیح. ډېره زیاته مننه کوم ګرانو کتونکو دغه بیرسټر عمر بختیار خان. هغه خلکه چې په دې ملک کې شر فساد پیدا کوي، هغه خلکه چې د ملک ته نقصان رسوي، د ملک سره غداري، نو دا حکومت د ریاست د دغه نوکرپېشه خلکو دا ذمهواري ده، دوی به سوال نه کوي هلې ترې وباسي. نور چې کوم د دې ملک خیال ساتي پاسداري یې کوي د هغوی د خیال وساتي. انشاءالله په بل پروګرام کې بیا راځو.